بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو افغان شیر پوسټ تاسو په خدمت کې حاضر کتونکو یو واری بیا په سیلاب ځپلو باندې په خبره ترې کوو. نه یوازې 400 بلکې سوات، ډیوی خان، سند، بلوچستان کې سیلاب چې کوم دی ډېر کافي حده پورې نقصان کړی دی او ویل کېږي چې دې وخت کې د عمل 3% چې کومه ده نو دا سیلاب وښلې ده. په دغه سیلاب ځپلو کې پلاهي، سماجي، عوامي او بعض سیاسي ډلې هغوی امدادونه کوي، لګیا دي د متاثرینو ته رسي، څوک د بسترو په شکل کې، څوک د کپړو په شکل کې، څوک د خوراکي توکو په شکل کې. په دغه کې تحریک لبیک او حاجي آباد شریف چې کوم دی او ډاکټر محمد شفیق صاحب هغوی خپل یو کردار ادا کوي. اوس دې وخت کې 400 کې د حاجي آباد شریف لخوا چې کوم دی نو دغه سلسله بنده شوې ده. دا سلسله چې کومه ده په سوات باندې روانه ده. د ملکن ډیویژن کې ډېر زیات زیان شوی دی. ولته کې دلته کې څو کلي پاتې دي، د هغې لیسټونه چې کوم دی نو هغه موږ سره شته دي. د هغې واده را سره شوې ده چې دغې کلیو ته به پوټ پیکج چې کوم دی نو هغه رسي او ورکوو به. اوس کتونکو غیر مستحق موږ هغې خلکو ته وایو چې هغه سیلاب ځپلي نه دي او هغه خو هم دغه امدادونو ته ناست وي. حاجي آباد شریف کې چې کوم دی نو د دغه غیر مستحقو دپاره یو پیره چې کوم دی نو هغه امداد تقسیم شوی، خو د هغې نه پس چې کوم دی د 400 چې څومره غیر مستحق خلک دي نو هغه رامات دي او د حاجي آباد شریف دغه لارې کوڅې د دې زنانو نه د دې تورسرو نه او د دې سړو نه چې کوم دی نو ډک وي. چونکې په 2,500 روپۍ چې تروړه شي نو عام سړی چې کوم دی حقدار دی. خو دا څیزونه صرف د سیلاب ځپلو دپاره راغلي او په دغه کې تحریک لبیک چې کوم دی کپړې، پیزار، کچن سامان، بسترې، پوټ پیکج دغه خو بې حده چې کوم دی نو تقسیم کړل. خو دې وخت کې لږ بندیز لګېدلی دغه متاثرینو دغه ته یو سوات ته چې کوم دی هغوی ځان پوره کوي چې د سوات هغه دنګو غرونو ته چې کوم دی نو هغوی خیجي په خرو باندې داسې په اسونو باندې په دغه طریقه باندې هغه متاثرینو ته چې کوم دی نو امداد رسوي. نو د ټول پروګرام مقصد او مرام مې دا دی چې ډېرې زنانه زموږ خویندې میاندې هغه کړېږي، هغوی ته یو وایي چې یاره حاجي آباد شریف کې تقسیم کېږي، بل ورته وایي نه هغه حاجي آباد شریف ته رامات وي را روان وي. نو زما هغوی ته خواست دی چې تکلیف مه کوئ، زحمت مه کوئ. خو تاسو ته څوک وایي چې یاره موږ ستاسو نوم لیکلی دی یا درته دا وایي چې راشئ یا درته څوک ټلیفون کوي نو هسې هم کړئ یا بس هم کړئ. یو خو په حاجي آباد شریف کې د سره تقسیم کېږي نه، چاله تیلیم نه ورکوي، هر څه بند دي. په حاجي آباد شریف کې چې کوم دی تقسیم نه کوي. او بل په 400 کې چې کوم سیلاب ځپلي ځینې پاتې دي نو هغوی لیسټونه چې کوم دی هغه شته دی، موجود دی. خو دې وخت کې د 400 دپاره هغوی سره پوټ پیکج نشته. د سوات ملکن دپاره هغوی چې کوم دی نو هلته کې تقسیم کوي، هلته روان دي. نو د دې خبرو مقصد او مرام مې دا دی چې نن هم ما کتې چې زموږ ډېرې زیاتې خویندې راغلې وي، مستحق هم پکې راغلي وي او غیر مستحق هم راغلي وي. ولې موږ د پلانکي ویلي د پلانکي ویلي نو مشران نو خبر. نو په دې باندې ډاکټر محمد شفیق صاحب لخوا، رفیق صاحب لخوا دا یو میسج تاسو ته هم در کوم، د خپل طرف هم دا یو میسج در کوم چې حاجي آباد شریف ته د راتګ زحمت مه کوئ. د ستاسو په تکلیف باندې هغوی ډېر زیات خفه دي. تاسو ته چې هر څوک دا ویناګانې کوي یا ته چې نوم لیکلی شوی دی نو دا تکلیف نور مه کوئ. د ملګرو ته دا وایم چې دا ویډیو د سره شیر کې او انشاءالله دا سلسله به روانه سیلاب ځپلو او خو چېرې داسې د مستحقینو دپاره راغی نو هغه هم کلو په کلو چې کوم دی د هغوی سره ټیم شته، کارکنان شته، هغه به تقسیموي. یا افغان شیرپو ویلفیر فاونډیشن په ذریعه چې کوم تقسیم کېږي نو هغه به کېږي، به هغه شانتې ستاسو کلو ته به درځي، ستاسو محلو ته به درځي، تقسیم به کوي. خو دې وخت کې رش دومره زیات شو چې دغه ځای کې څومره ګاونډ دی نو هغه هم تنګ وي او څومره خلک چې راځي نو دغه کورونو ته ننوځي. دغه خلک چې کوم دی نو ډېر بې انتهایي تنګ دي. استانه چې کومه ده د هغوی کورونو ته یو لوی خلک رواني، څه پکې داسې دي چې هغه کولارو کوڅو کې کوم خیرمارې ناستې دي نو هغوی هم راځي، هغوی هم دغه ځای کې ناست وي، سهار نه واله ماښامه پورې ناست وي. او چې کوم روغ خلک دي نو هغوی هم ځان سره بدناموي. نو زما تاسو ته التجا ده چې دغه ځای ته د راتګ زحمت مه کوئ. خو هغه نږدې خلک وي د دې ځای نو چونکې حاجي آباد چې کوم دی دې وخت کې په ټول 400 کې چې کوم کار وکړو نو ډېر د حد نه زیات کار وکړو. نو دا د حاجي آباد شریف او د خلکو هم چې کوم دی نو یو پهار دی
نو هغوی ته هم زما دا خواست دی چې څوک بې ځایه چې کوم دی مره کړی وی تاسو هم خپل یو کردار ادا کړئ او دا یې خلکو ته وایئ چې حاجي آباد شریف کې تقسیم نه کړي. ډېره مننه، خوشحاله